سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو سهار سهار بیا یو بل خوندور اپیزود سره موږ یو هم پښتون باندې ستاسو کورونه کې میلمانه یو راته وایي چې ستاسو پرون د پروګرام نه وروسته ټایم ښه تېر شوی ښه لیدونکو نن پروګرام کې موږ تاسو ته انټرټینمنټ سره تړلي ډېر زیات خلک لرو هغه اکټرز دي سینګرز دي میوزیک دی نن ډېر د ټنګ ټکور چې د پروګرام هم دی او زموږ یو ډېر زبردست آرټسټ دی چې هغه تاسو د پښتو ډرامو کې یا پښتو انډسټري نه د هغې ډېر زیات کار کتلی دی ریسنټلي هغې اوس ډایرکشن ته هم راغلی دي خو د ډایرکشن نه زمه د سادیه والا چې کوم کلیکشن چې دا زه ډرس مانه چولی دی ډېر زبردست ډېر خوندور تاسو ګورئ او دا چې کوم دی دا دی هینډ سره لاس سره پینټ کړي دي چې ډېر د نو دا ډېر ایکسپینسیو وي خو ډېر خوندور هم دی آی مین خوندور دا چې زما سره ډېر زیات ښه ښکاري سو تھینک یو سادیه ښه واپس زما دې دپاره چې نن پروګرام ته کښېنئ ځکه چې ویکینډ را روان دی نو موږ دا دی چې زموږ اکثره مسافر کوم چې لیدونکي دي هغوی دپاره داسې موږ ویکینډ وانیخي چې په دې ورځ باندې لږ ټنګ ټکور لږ آرټ سره چې دی که نه تړلي وي نو زیاته ښه ده نو د اکټر باره کې ما تاسو ته وایي چې هغوی موږ د ډېر مودې نه چې د پښتو ډرامه کې کتلي اوس هغوی نوي ډایرکشن ته هم راغلي هغوی ډایرکټ او د دې نه علاوه چې دی موږ سره سینګرز دي په دې پروګرام کې نن چې هغوی نه به ښایسته ښایسته سندرې او میوزیک به ورو خو لیدونکو تاسو دا کولی شئ چې زموږ کوم سوشل میډیا دا کوم هینډلز دي تاسو دلته کې ښکارېږي تاسو چې دی دا زموږ پلیټفارم چې دا فالو کولی شو نو هغې فایده دا ده چې تاسو ته به اپډیټس د اهم پښتون چې دی هغه به میلاویږي نه صرف د په خیر پښتونخوا بلکې زموږ چې نور کوم پروګرامونه چې دي د هغې هم دې پروګرام کې تاسو برخه اخیستی شئ او هغه تاسو د ایمیل یا د واتساپ چې کوم زموږ نمبر دی د هغې د لارې او زه همیشه دا خبر کوم چې تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل سیلفي ویډیوز رولیږئ میسج سره ماته میسج وي یا اوس خو ټیکنالوژي څه ورته وایي چې ترقي کړې ده د ټایپینګ نه ښه ده نه ده چې یو ویډیو رولیږئ دوستانو ته ملګرو ته چې کوم ځای کې هغه موږ خپل پروګرام کې شاملو خو دا وخت پروګرام کې شاملو یو ورکوټ شان دی دما لو واپس راځو بیا ګورو چې په دې ټولو میلمنو کې به فرسټ میلمه سره څوک ناست دي ورکوټ شان دی ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته څنګه چې ما تاسو ویلو چې نن پروګرام کې موږ میلمانه لرو چې هغه ټول د هنر د آرټ د دې سره تعلق لري بس ما سره درې داسې میلمانه ناست دي چې د هغه یو بینډ دی د ژوندون په نوم باندې درې ملګري دي هغوی سره به خبرې کوم هغوی د پاکستان د ډېر ښایسته ښایسته سیمو سره تعلق لري درې واړه ډفرنټ هغه کومې سیمې دي هغوی سره هم خبرې کوم اول غواړم چې دوی ته زه ویلکم وکړم پروګرام کې فرحان سراج او دوی سره ناست دي دریاب صدف او زیاد احمد درې واړه ستړي مشئ ښه نو اوس دا به راته څوک وایي چې دا تاسو درې واړه لایک سوات بونیر او نوخار صحیح ده تاسو درې واړه څنګه رايوځای شوي اصل کې زه خو د سوات یم او دا تاسو ته پته چې بونیر دی نو موږ د ټوریزم په دې مد کې هم ګرځو راګرځو یو ځای ته بل ځای ته ځو چکرې لګو نو یو ټور داسې ارنج شوی و چې په هغې کې هم درې واړه یو ځای شو نو بیا زیات ښه نو چې ما وکتو نو ډېر ښایسته رباب یې غږو او دریاب صاحب چې دی نه په ډي جې ام بي باندې ډېر خوږ ساز غږو نو ما وی موږ خو هسې غواړو چې میوزیک پاره کاز د یو مقصد دپاره موسیقي وشي نو ولې نه چې یو ځای شو او دغه موسیقۍ ته دوام ورکړو او ښایسته او ښکلې موسیقي چې نو ټوریزم خو ستاسو کمپني م ده نو هغه ستاسو د درې واړو ده که صرف ستاسو هغه اصل کې زمونږ بس هر یو کس پکې خپل یو کار دی زما ترز بیا پکې هم دی جنید راسره دی زیات کار خو هغه کوي څه ټوریزم څه کار پاکستان کې دننه ټوریزم په پښتونخوا کې چې څومره هم ښایسته علاقې دي سیمې دي د هغې لپاره موږ یو میاشت مخکې رجسټریشن وکړو هغه سټارټ شي نو هغې کې فیمیل زوم هم سره راځي او میل زوم راځي نو اوس په دې باره باندې خانپور ډیم ته دی تقریبا 70 کسان هم سره برابر دي پای کې فیمیل زوم دي نو دا یو خم موږ ورته ورکوو چې پیغلې او ځوانان یو ځای چکر ته لاړ شي او دا یو سافټ ایمیج ایکسپلور کړي د کے پی یا د پاکستان هغه ښایسته ځایونه چې هغې ته لاړ شي ښه او دې کې به ستاسو میوزیک ده نو چې بیا هلته لاړ شي نو دا خلک خو انټرټین کول غواړي بیا په څه طریقه باندې
نو موږ پکې بیا خپل د پښتو چې کوم موسیقي ده څومره ښه نو دا پکې هلته وړاندې کړو نو خلک د خوند هم واخلي یو ښه یادونه هم راوړي ځان سره ښه نو فرهان د پښتو میوزیک حوالې سره ستاسو یو خو تاسو چې ټوریزم دا یو دغه دی ستاسو د والد صاحب په تاسو باندې څومره اثر دې خبرې د هغې بالکل نه خو تاسو سره پروګرام شوی یم هغه چې دی نو هغه ډېر زیات اثر د هغو د وجې نه ځکه چې موږ د آرټ سره ریلیټډ ډېر نږدې پاتې شو نو شعر و شاعري او دا خبرې خو زموږ دپاره ډېرې عامې وې صحیح نو ما ویل چې یاره دې ته یو ساز هم میلاو شي چې دا پرفیکشن پکې راشي صحیح نو دغه هڅې کړي دي او تر دې دمه رسېدلي یو او دریاب راغلی دی د بونیر نه دریاب تاسو څنګه میوزیک سره زمونږ هم میوزیک سره اټیچمنټ د وړوکوالي نه سړي په پرسنالټي کې او شخصیت کې یو څیز وي خو چې کوم انسټرومنټ ته غږی که نه دا ډېر نوی دی پښتو کې بالکل ایګزیکټلي دا نوی اصل کې خو زوړ دی نه نه لکه پښتو میوزیک یا اوس چې زه یم که نه اوس راځي پخوا دومره د کیپي طرف ته نه و هغه او جی نو پښتو کې هم و خو مطلب هغه وخت کې څنګه تاسو ته معلومه ده لکه ایکسپلور نو یا یو ځای کې یو سپیسیفیک ځای کې چې هغه غولې اوس خو میډیا ده او دا ده نو اوس لږ خلکو ته ډېر وړاندې ولې دې خوښ شو چا نه انسپایر شوې کوم ځای کې دې کتلی چې تا وایي چې یاره دا به زه زده کوم ما خو تاسو ته په تیره ووایي چې د ماشوموالي نه دا شوق و نو بیا بیټس طرف ته یا ریدم طرف ته زه څنګه رالم زما استاد دی مجید ګل ارماني نو د هغې یو لایو میلس ورته تاسو نو هغې مې کتلی و اکثر اجرو کې که نه دا هم اجره کې مې کتلی او جی نو د هغې هغه ایکسپریشن چې ما وکته نو ما چې کاش چې زه بیټس ته یا ریدم دې طرف ته رالې نو بیا ورو او بس اوس خو دا دی شپږ کاله وشي چې ماشاءالله ډېر ښه او زیات چې کوم دی هغه رباب چې دی ستا خوښ و د مخکې نه او که نه وروستو چې دوی دواړه وي نو تا وایي چې یاره دې ګروپ کې چې اوس پاتې کېږم خامخا څه خو به کومه خبره داسې وه چې موږ خو وروستو بیا میلو شو ډیفرنٹ علاقو له نو انټریکشن خو زموږ بیا په دغه ټورز کې او ټور کې موږ یو ځای شو زما اصل کې د ایف ایس سی نه بعد ما رباب طرف ته شوق مې و ډېر زیات نو بس خپله ټایم مې ول ورکو پریکټس او دغه ډېر زیات لکه هغه جنون حده پورې نو بس اوس فلحال خو زما یونیورسټي سټارټ ته بي ایس هم سټارټ دی هغې سره بس دا هم کیري کوو نو میوزیک سوسایټي او کم یونیورسټي کې زه هلته نه بي ایس کوم دریاب هم هلته نه ایم فل کوي نو بس مونږ هلته کې میوزیک سوسایټي کې زموږ د دواړو ملاقات اکچولي هلته شوی او فرحان صاحب سره بیا مونږ په هغه کې میلو شو ټور کې ډېر ښه بس دغه اوکې فرحان دا خو ډېر ښه زبردسته خبره ده لکه ټوریزم خو نورې کمپنیان مې شته خو ستاسو چې کوم پلس پوینټ دی هغه میوزیک خانه میوزیک به ته پکې بیل میلاویږي ستاسو د کمپنۍ نوم څه دی د کمپنۍ نوم زموږ ایونټور په نوم باندې یو سټارټ اپ دی پای کې موږ ایونټس هم ارینج کوو ایونټس لکه څنګه ایونټس لایک یو شو شوه مشاعره شوه او سینګینګ پای کې هم راتلی شي ډېره ښه خبره ده ایوارډ شو پکې هم راتلی شي ډېر ښه نو دا خو لا موږ ایونټس را نه دي کړي خو ټورز موږ ډېر کړي دي ډېره ښه خبره ده او نن سبا موسم هم دی که نه ښه نو دا راته وایي چې اوس به موږ ستاسو درې واړو د ژوندون بینډ چې کوم دی څه اورو اول خو به دوی یو نغمه واړئ اوکې دا به سره کومه نغمه ده زیات راشد جانان کوم یو ورځ د دیدن ده سبا به نه وي دیدنونه اوکې
واو ډیر ښه دا د خدای بخلي ماجبین قزلباش سانګ و موږ پی ټی وی کته اكو د اٹک کې چې تکي ریکارډ کړو کنه یقینا ښه تاسو کتاب هم تاسو خپل والد صاحب راوړی دي دا اصل کې هغه اول په راغلی نو سیب د ټپو کتاب تاسو درکړو او چې نور کتابونه ما ته قرار شو او ښه دا مال باندې گیفت راغلی دی کور چې راوتم نو ما دې سکه نو ورته د جواب سره می شو چې خاوره غوړي کتابونه خورلې او پلیز راځه دا کتابونه راکړي دي ځان ته قبول کړئ او دا ډیر زیاته مننه سراج صاحب ډیر زیاته مننه دا د شعور انګازې او جا دا کتاب دی دا یو گیفت او منظر او پس منظر یا دا نصر دی دا خره چې مال کتابونه راغتیر ځل یو بل کتابونه راغلی غزما پروډوسر اغستی و غزان لري بریډ جو زبزان لري بریډ جوړ کوم دا څنګه د پښتنو کمال دی په اتفاق نه خاجي دا بل دی جړه په ترنم کې واه زما خوانه خپل بابا ته ډیر ثانک یو زبر د سکرین سره سب ډیر زیاته مننه خیر اوسې کور ودان ثانک یو سو مچ دمر خیسه توفینا ښه سیده اوس دا راته وایي چې اوس د پښتو میوزیک چې الریډي کوم دی تاسو اوس یو چینج راغلی کنه نوی الکان راغلی دي نوی دغه سره نو دې ته څنګه ګورئ تاسو لایک دا ښه چینج دی بالکل نو په دې باره کې وزدا ویم چې زمونږ یو دا څو ملګري راوتي لکه ګلورین باچا شو بلاول سعید شو نو موږ دا یو دغه جوړ کړل چې میوزیک پارکاز مقصد د لپاره موږ موسیقي کوو لکه څنګه مقصد دا چې لکه مطلب په دې باندې موږ پیسې نه ګټو موږ د دې لپاره نه راوتی چې موږ ترې فیم میلاو شي یا د موږ مشهور شو خو چونکې دا رباب او دا منګي او دا قصې پیسې چې دا ختمیږي په پښتنو کې نو موږ غواړو چې د خپل کلچر ژوندی وساتو څنګه تاسو ته دوی چې موږ د احمد عبدالله خان یونیورسټي سټوډنټ دی د خپل په ډیجیټل مارکیټینګ اینډ کمیونیکیشن کې بیل کوم نو موږ ته داسې خاص ضرورت نه خو موږ خپل فیشن دومره وو چې موږ چې اسې موږ خلکو ته دا وایو نو په کار ده چې موږ به داسې میډیا باندې راشو پلیټ فارم باندې راشو چې خلک ته زده کړو کې بل په دې کې هیڅ داسې شرم بل زموږ نوی جنریشن کنیکټ پاتې شي د خپل کلچر د خپل میوزیک سره کنه وچ ویری امپورټنت دی کنه چې دا وړاندې لاړ شي او په ځای پاتې نشي موږ وروسته پاتې کیږي نو نن سبا خو چې وګورو زیاتره توجه دې طرف ته دم د ینګ جنریشن او زه وایم چې مطلب لکه دا یو پازیټیو لار باندې دا یوز شي ځکه چې انسټرومنټ زموږ یو کلتوري اوزار دي دا زموږ بالکل نو چې ختم نشي زموږ د دغه لپاره نه ډیره زیاته خبره ده چې سبق سره اوس رښتیا راته وایم اکثره مور پلار وی کنه د ینګستر ته چې تاسو سبق وای نو لکه ته چې میوزیک ته لاړ خو بدنه سبق پاتې کیږي نو څنګه کنوینس کو چې رباب ته تفریح دی نو اصل کې تاسو ته ما وی چې زمونږ غ ریزلټ زمونږ سبق چې څنګه روانو هغه نه مور پلار سټیسفای نو هغه چې څنګه تاسو څه خوښ نه غواړئ پارت ټایم که تاسو سره خپل میوزیک کوئ نو بندیز نشته دا څه کله شوي دي چې یو طرز تاسو چې دا زه وایم او دې د سره نه اګري شي او دې اګري شي نه بیا زیات وي چې د دې سره رباب نه غوم دا داسې نه دا داسې پکار دی ګروپ کې کله راځي په هیڅ د له سره په اتفاق کار کوو کنه چې بس کم باندې درې وانه متفق راي راځي نو بس پاغي باندې سجیشن د یو بل اوري کنه بالکل میوزیک کو ساوروس سبو سپین سپوږمۍ وای آشنا بچرته وینا دا بیا د خدای بخلي ماجبین قزلباش دا چاړي په دې کې ټپی د نوم وای چې هغه به صحیح ده اوکے راځي ژوندون بینډ لیدونکو ژوندون بینډ نه به اوس موږ دا سپین سپوږمۍ وایه آشنا بچرته وینا سپینې سپوږمۍ وایه آشنا بچرته وینا ګونګې شوې ولې نه وایې حالونه ګونګې شوې ولې نه وایې حالونه سپینې سپوږمۍ وایه آشنا بچرته وینا ګونګې شوې ولې نه وایې حالونه ګونګې شوې ولې نه وایې
سپوږمۍ په ما دې احسان نشته 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 زما جانان د دیواله په سوري زینا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه اسمان پستورو او ښکلی ښکاري اسمان پستورو ښکلی ښکاري اسمان پستورو او ښکلی ښکاري اسمان پستورو ښکلی ښکاري د ځمکې سر په پوښتنو مزه کوي نه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه واو زبردست دا اوس داسې دی چې لایک زما خو پاسبل نه شوه خو چې بل ستاسو ټول جوړي ما ته وایي زه به درسره ځم دا خو به ډېر خوند کوي چې ټول ځوانان ناست یي نو لایک ښایسته منظرې ښایسته ځي هغلته کې لایف اصل کې چې ون ډے ټور بیا موږ مازدیګر کې اکثر میوزیک کوو پکې او چې 3-4 ډیز یې بیا پکې اکثر د شپې بون فایر پکې جوړ کړو دا خلک ته غیر چاپیر ناست وي او دا اور بلیږي او کم خلک چې غواړي چې تاسو فیسبوک پیج دې څنګه تاسو سره کانټیکټ کوي انسټاګرام شته ایونټور په نوم باندې او یوټیوب چینل هم شته بس صحیح د لیدونکو تاسو سکرین باندې ټول ډیټیلز دي هغه ښکاره شوي دي او که تاسو غواړئ چې چکر ووهئ دومره ښایسته لایف میوزیک سره دومره ښایسته پازیټیو او ټالنټډ ځوانانو سره نو پلیز تاسو کانټیکټ وکړئ او که زموږ غوندې بیزي یې نو خیر دی مانسري خواته تللی وم زما هلته کې نن سبا شوټ روان دی نو هغلته هم ډېر ښایسته ځایونه دي او زه موټروی باندې فرسټ ټایم لاړم زه نه وم تللی چې دا موټروی جوړه شوې که نه ډېر زبردست ځایونه دي ډېر ښایسته دي نه پاکستان ډېر زیات ښایسته دی او کیپي طرف ته که اوس که نه خو سوات مینی سویزرلینډ نه وي که نه هغه دی هم همداسې و ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل میوزیک د لارې خپل کلچر چې دی هغه پروموټ کوئ او بیا د ټوریزم د لارې تاسو خپل ځوان ځکه اکثره زموږ خلک وایي یاره فلانې ځای یورپ کې دونه ښایسته دی فلانې ملک دونه ښایسته دی خو که هغوی خپل وطن ته وګوري چې دې کې ګوټ په ګوټ څومره ښایستوالی دی صحیح ده او هغوی ته تاسو هغې کې څه ورته وایي چې هم وطن سره یو مرسته ده چې ځوانان د خپل وطن د ښایست دغې کې نو ډېر لوی کار کوي تھینک یو سو مچ جی ډېره مننه خوشحاله شئ او بس دا کار به ټول په شریکه کوو بالکل دغه اویرنس راوستل پکار دي بالکل همداسې دا زه ډېره زیاته خوشحاله یم او د پښتو میوزیک حوالې سره هم دا چې تاسو د ټوریزم حوالې سره نور خلک هم د وطن دې ته هڅوي چې هغوی د خپل وطن ښایست وګوري دا ډېره زیاته لویه خبره ده اوس اینډ کې چې کوم دی دا بونیر او نوخار او سواته که نه دا موږ ته اخره کې څه اورئ چې بس په هغې باندې دا سیګمنټ زه راوایډ وکړم نغمه زه نوخار بیا کوم زم د نوخار یم که نه زما ورکټوالی ټول نوخار کې تېر شوی ټپې به وکړو راځئ هغه باسم خلک زما باڼه ورته لوګې که ګرانه زما کاته په جانان بد راغلی دینه ستا د
سترګو د پاره ګرانا زه خوشامند ستا د ټول ټبر کوما او سترګې د خیرات نږدې کړه ګرانا زه پکې ګورم خپل نیمګړی ارمانونه جانان زما په سر جانان دی ګرانا که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ بشینا خده چې سترګې دې وړې دي ګرانا که چېرته غټې وې خوړلې به دې وما څوک چې د یار کوڅې ته لاړ شي ګرانا چې بې دیدنه ترې راځي نو مړ دې شینا او دیدن د هر وخت مزه کړي ګرانا د مازدیګر دیدن د زړونو رانوینا که الله بیا چېرته یو ځای کړو ګرانا ټول کیسې به درته وکړمه میانا الجار دیشم جار دیشم جار مسافر رب دی راولا زما یارا الجار دیشم جار دیشم جار مسافر رب دی راولا زما یارا مسافر رب دی راولا زما یارا مسافر رب دی راولا زما ډېر ښه الله دې ټول مسافران خپل کورونو ته خپل وطن ته راولي. ما سره ناست ډېر ګران فرحان سراج او دریاب صدف او زیاد احمد. تھینک یو سو مچ تاسو رالی. همیشه کامیاب اوسئ، همیشه همداسې پازیټیو اوسئ، همداسې ښکلاګانې، همداسې مینه، همداسې پازیټیویټي خوره کړئ تاسو. تھینک یو سو مچ جی. لیدونکو همدې سره ورکوډې شاندمالو واپس راستانه کیږو. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. ستړي مه شئ، وارې بیا په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو د پروګرام په شروع کې ما تاسو چې پروګرام کې به ټنګ ټکورم او پروګرام کې موږ سره د آرت هنر د سرتړونکي نور میلمانه به اوس ما سره داسې یو شخصیت په خپرونه کې موجود دی چې هغه لیکوال هم دی، هغه اکټر دی اول ټول نه مخکې، او بیا هغه ډایرکټر هم دی. د هغه صحرا تاسو لیدلې ده په ټلویزیون کې، هم هغوی په پښتو ډرامو کې بېشماره ډرامو کې کار کړی دی، ایکټینګ یې کړی دی، او هم په اردو په نیشنل لیول باندې هغوی کار کړی دی. هغوی د کې پی کې نه علاوه چې کوم یو ښار ته لاړ شي نو هغلته هغې خپل لیدونکي یا خپل مینوال لري. هغوی سره به موږ لږ ظاهره خبر ده چې اکثرا داسې موقع ډېرې کمې راځي چې موږ ارټسټانو چې موږ لږ د هغوی د پرسنل لایف باره کې لږ موږ ته پته وي چې او کیسه کې ځکه زموږ د نور کنټریز چې کوم اکټرز دي یا سینګرز دي سیلیبریټیز دي د هغوی باره کې ټولو خلکو ته پته وي چې یاره دا څوک دي، څنګه راغلي، څه دي که نه. خو زموږ دا اکټرز ډېر پټي. نو نن به موږ هغه سره دا پټې خبرې چې راسپړو. ما سره ناست زموږ ډېر سینیر اکټر ارشد حسین. ستړي مه شئ. ډیره مننه خیر دی، شکر دی. Thanks for having me on the show. ډیره مننه چې تاسو راغلی. ارشد تاسو د مردان سره تعلق دی؟ بالکل صحیح ده. او تاسو خپل کیریر د پیښور پی جی وي نه شروع کړو، صحیح ده؟
یو داسې ډراما یو داسې کرکټر چې لکه هغې په نوم باندې اوس هم ډېر خلک تاسو پیژني. نو زه به دا شروع د دې ځای نه وکړم چې تاسو پېښور ته ډرامې له راغلي وي عمدې له راغلي وي که نه ایجوکیشن ستاسو پېښور کې دی ځکه ما ته خو ډېر څیزونه پته دا تپوسونه زه د خلکو دپاره صحیح پېښور ته خو زه سبق له بابا لېږلی وم پېښور پوهنتون کې هلته نه ما 14 جماعته بیا پاس کړل 14 خو مې د خپل کلي نه د مردان نه کړی نو پېښور ته اکټینګ لا یا آرټ لا یا ټلویزیون دپاره خو نوم سبق له تللی وم او هم په سبق کې خدای بخلی شوکت علي صاحب بیا راغلی و پېښور پوهنتون ته نو هغه زه بیا بوتللم پی ټي وي ته هغه هم دا و چې یو ادبي پروګرام و او سټوډنټان چې پکې ناست دي خبرې اترې کوي سوال جواب کوي نو موږ به ډاکټر اعظم صاحب خدای بخلی د هغه پروګرام هغه میلمه و موږ چې کوم دی نو موږ پرې سوالونه کول نو بس دغه سوال جواب چې وشو چې بهر ووتلم ما ته هلکه خبره وره شوکت علي صاحب ول ډرامه کې کار کې سو اټ واز شاک فار می چې زه خو یوسف زئی ما د مردان یم خو دلته خو زنانو دپاره خو زیات دغه دي ایشوز دي بیریرز دي خو د سړو دپاره بشته دي ایکسپټنس خبره ده نو مې زما خو هیڅ شوق هم نشته د یونیورسټۍ کې لګیا یو څه ټکر ټوکه کو سټیج باندې یا کمپیرنګ کړی یا څه مشاعره یا څه نور د سټوډنټ چې کوم اکټیویټیز دي د طالب علمانو نو هغه وی چې بس ما سره کار وکړم چې جنې خو نه بابا نه تپوس وکړه نو بیا بابا نه تپوس باندې تقریبا یو کال زما ولګېد اول نیا بیبي بیا مورکې بیا بابا تر پراپر چینل نو هغې بیا زه سپورټ کړلم هغوی چې کوم دی نو ما ته زما دپاره اجازه وغوښتله اوکې نو بیا شوکت صاحب سره ستاسو فرست پروجیکټ و او جا هغې سره شوکت صاحب سره د هغې نوم څه و د هغې تپېرې نامه وه او یو سنګل ډرامه وه او بیا سفر د هغې نه وروسته سفر خو بیا د هغې نه وروسته سفر نه مخکې خو ما شور کړی یو سیریل بشر صاحب والا بیا مې پکې منځ کې اردو هم کړی وی او منځ کې بیا سنګل پلیز نور هم کړی وی نو اول لکه اوس داسې که نه چې لکه پخوا خو څنګه چې تاسو ویل که تاسو راغلي یم نو که تاسو هغه سنګل پلی هم کوله نو د هغې به ډېر ریهرسلز شوي افکورس که نه تاسو به خو اوس خو داسې چې خلک غواړي چې مشهور شي خو دومره محنت کول نه غواړي لږ ما ته د دې باره کې وایي چې لکه تاسو رالی اکټینګ کول اسان کار نه دی سړي ته ښکاري چې دا کوي بیا ظاهره خبره ده چې اکیډمي غوښتنه چلته مونږ زده کړې کړي هم دغه چې مونږ راشو پرفارم کوو او وی ور لکي چې مونږ ته داسې ډایرکټرز پروډیوسر ملو شوي چې هغې مونږ ته ښوونه کړې وه یا مونږ ته زده کړې کړې وه نو دا راته وایي چې اول پروجیکټ چې دی څومره ورته ګبراو وي او څه درته ډېر زیات ګران و ډایلاګ ډیلیوري اکټینګ څه او څوک آنیسټلی زه خو نروس وم بل ریهرسل وغیره خو بالکل ماته پته هم نه و د ایتکس چېرې د اکټینګ ایتکس څه دي یا پی ټي وي کې څنګه کار کوي څه پروسس څه دی نو بس وی راشه او دا سکرپټ دا یاد کړه دا به وی سمینا سهر زما ډومبې هیروین وه اوکې او هغې به زه په سټ ډېر زیات تنګولم چونکې نیو کامر هم څنګه چې کالج کې دا چرګوټي تنګۍ را تنګۍ که نه دا نوې چرګوټي چې راشي فرسټ ایئر کې نو دا هلکان فولینګ چې ورته موږ کالج یونیورسټۍ ژبه کې وایو نو هغې موږ سره هغه ټوکې ټکالې به کولې نو ریهرسل خو نو خو زه نروس وم نو رول دا و چې هغې سره زما لو میرج وشي او لو میرج نه پس چې نو هغه بیا زه د هغې کره اوسېږم زه ورته یم چې کور ته راشه نو هغه ما ته ډایرکټر صاحب وایي چې راته دننه به ځې او په غوسه کې او دا اور به داسې بندې که نه په غوسه کې نو بس چې ما هغه اور داسې دیکه ورکړه پوره سټ وزړه او یس هغه خو همداسې که نه یس یس دا ماته بچي اکټینګ وکړي ښه نو دا ستاسو سلسله بیا شروع شوه ښه دا ته چې لکه ټیکې تاسو کار خو نه و کړی خو ډرامې به دې کتلې ستاسو د خوښې اکټر څوک دي زما د خوښې اکټرز پېښور کې پښتنو کې آل اوور د پاکستان او دنیا کې صحیح ولې موږ محدوده پاتې شو ظاهره خبر ده صحیح زما خو ریچرډ ګیر دی دغه دی ټام کروز دی دا اکټرز دی ریچرډ ګیر دی میل ګبسن دی دا اکټرز دی پاکستان کې چې دی نعمان اجاز دی از ا ګډ اکټر عجب ګل هی از مای باډي نو ډاؤٹ هی از ان امیزنګ اکټر جهانگیر جانی دی دا ډېر ښه اکټرز دي پېښور کې چې کوم کار کړی دی ملګرو سره عجب ګل سره بشارت سره خالد خټک دی دغه شان زموږ نور ملګري دي دا
مطلب دا اکټرز داسې و چې باقي زما دا نه چې پرټیکولرلی زه لکه بالکل فوکس یم په یو باندې څوک چې ښه کار کوي هغه تاسو ګورئ. اچھا تاسو ماشاءالله ډېرو ډرامو کې کار کړی دی، ډېر لوی نومونه چې دي لکه تاسو هغې سره تاسو کار کړی دی. یو خو ایز ا هیرو پازیټیو یو کریکټر هغه دی، بل نیگیټیو رول هم تاسو کړی دی. یس صحیح ده. او که خدای مې نه غلطوي هغه د اسمان ډرامه وه کنه، په هغې کې کنه اسمان ډرامې کې ما چې کوم تاسو نیگیټیو رول کتلی دی کنه، لکه بشر صاحب لیکلی وه او مسعود شاه صاحب هغه ډایرکټ کړې وه. ارشد تزان په نیگیټیو کې زیات ښه ښکاري که په پازیټیو کې؟ ارشد تزان هر هغه ځای کې ښه ښکاري چې کله هغه اکسپټ شي بای د آډینس او هغه هغې ته ورسي. د نیگیټیو یو هغه دا دی ځکه چې ما خپله نیگیټیو رول کړی نو خلکو ما نفرت کو کنه، نو او ډاکټر چې دا تا نفرت وکړي نو مطلب چې ته کامیاب یې کنه. صحیح ده. او خو چې کله ته پازیټیو د جړا والا او داسې هیرو والا ټایپ راځي کنه نو بیا د خلکو سمپتیزم او خلک د هم د سره یې کنه. Again, I'll quote Shaukat Ali Sahib, who was a brilliant director. He was very creative. The drama ke bajwando only because they can inspire him, motivation was about. The agazi oraz ro waqtla mata ek comedy script ke khoda. Okay. Mal sir ma kho jik screen ka image de no aga kho like you saddest the aggression the baki angry young man this and that. और सीरियस रोल्स दी बके नो जमा स्क्रीन इमेज तासो डैमेज के और तासो प्रोजेक्ट बम नाकाम शि नाकाम आते छ अरशद दास जी यू शुड बी फ्लेक्सिबल. तो एक्टर है न खुद प्रोफेसर है न डॉक्टर है न मरीज है न पायलट है हो तो एक्टर है. सो एक्टर शुड बी फ्लेक्सिबल शिता हर सकोलिश है उसता बॉडी लैंग्वेज उसता जो समर स्किल्स दी द एक्टिंग. So it's a game of make believe, so you have to do it. It's not only about the comedy, or we are not segregating or tagging the actors that this is serious actor, this is comedy actor, this is villain actor. No, actor is actor. ها دا راته چې سونه ودونم کړی دی په ډرامو کې اوسه پورې چې ویش ماري. اخري واده خو مې تاسو سره شو ما سره کومه ډرامه کې فهمي سی ولا ما په یو پلی و فهمي سی یو پلی و چې من کړی I was blackmailing you and this and that just پیسو مې سوچ کارو یو ما خره وبل سوکا ځکه د فهمید ما دوه ډرامې کړې دی هغې کې تاسو نه وه یو ګریوان یو ما خو چې چا سره کار کړی د هغې نوم نجیبه فیض دی یو تنده وه یو ګریوان د فهمي صاحب یو پروجیکټ و چې موږ یو ځای کړی I can remember go کې زما میموري هارډ ډسک دغه نه دی زما یاد نه زه د دې کې بحث د کار سره نه کوم ځکه زما میموري ډیره تباه ده کنه ما ته نه یاد ما ته جو کې د فهمید انکل دا دوه ډرامې یاد وي ګریوان اند تندر کنه تندر خو د بشر سبسکرپټ خو هغه نغې کړو خو نو سونه ودونه به دي کړي په ډرامه کې بس اسلام کې خو پورا داخل شوی مطلب نه بلکې برشه هم ته زلور نه زیات شي نو کافي داسې پروجیکټ اچھا تاسو دي چې تاسو اوسم خلک سلیبریټیز ټریټ کوي یا خلکو ته خوشاليږي فین فالوینګ مخکې اوس څنګه ګوري خلکو کې چینج د هغې بیهیویر د سلیبریټي سره چې ملاویږي یا هغې څنګه ټریټ کوي هغې ته څنګه ګوري اوس ډېره عامه خبره ده که مخکې ډېره ګرانه خبره وه یا هغې څنګه ټریټ کوي Personally, I don't believe in celebrity. We are all common. Everybody is common. We are working in different line of work. Somebody is working in different line of work in different sectors. No, زه خو دا celebrity یا opinion maker د شنو زیات believe نه ساتم we common. but دغه زما کار دی دغه زه کول غواړم دغه زه زده کول غواړم او داسې ده چې وخت خو بدل شو میډیا بدله شوه ټرینډز بدل شو پیټرن بدل شو یو جنریشن رالو هغه جنریشن د پار جی هغه یو بل جنریشن رالو نو هغه ټایم چې کله صرف یو سټیټ چینل او پی ټي وي نور پلیټفارمز نو ستاسو ایکسپوجر خو به دومره نو هماغه عمر ایکسپوجر به چا چې پی ټي وي کته اوس چې کله ډیجیټل میډیا رااله الکترونیک میډیا رااله ایوالو شو هر یو څیز چې ایوالو شو نو زه بیا هغه ارشد حسین چې دی ګان از ګان آی ډونټ لوک بیک وړاندې به زما وړاندې به هغه زما چې د دې زمانې آډینس ما څنګه ایکسپټ کوي او څه هغې غواړي دې نیډ آل انټرټینمنټ او د هغې په چوکاټ کې به ځان بیا ځان فټ کوم او دا وخت زه هم کنه از ان ارشد حسین سو اټس ری انټروډکشن فار می
री इंट्रोडक्शन मीन्स डिजिटल मीडिया राला प्लेटफॉर्म्स ډېر زیات رااله ټیک ټاکرز رااله एक्टर्स رااله everybody is expressing themselves you know نو دغه شی دغه کې به زه په خپل کم کانټینټ به زما چې زه به ایز ډایرکټر راځم ایز اکټر به راځم خطاز ایز ډایرکټر ایز رائټر تاسو خبرو کنو سونه ډرامې تاسو ډایرکټ دی ډایرکشن ته څنګه رااله او بیا لیکتا لیک لوس خو چې کلم د پرفارمینګ آرټ کار بنو یا د اکټینګ یا فلم یا ډراما یا تھیټر بنو نو زه بیا ایکسپریشن هو آرټیسټ غواړي او هنرمند او هر یو انسان غواړي نو زه بیا لیک لوس ما د کالج د زمانې نه شروع کړی دی نو زه د کالج د مردان کالج د رسالې سټوډنټ ایډیټر وم بیا په پېښور یونیورسټۍ کې د هغې نامه وه شفق د مردان د کالج د سټوډنټانو چې کومه رساله وه او هغې کې به دا هر څه چاپ کېده مکس به د هغې زه سټوډنټ ایډیټر وم بیا زه په پېښور پوهنتون کې د هغې چې کومه رساله وه د هغې هم زه سټوډنټ ایډیټر یم نو ما لیک چې دی د کالج د زمانې نه شروع کړی دی د لسم نه مې نه شروع کړه خطونه متونه چې که نه ویشتل یا کاپې کې چې کوم دی نه و چې پاڼې هغه مینې دی کړی کالج دا چې څونه ذکر کو دا ټول کارونه د کړي دي ځکه یاد کړي ول دی یادولو بس پاڼې غوچی او ډایرکشن نو لیک لوز دغه زینه ما چې تاسو دا لک شیر کما دغه زینه کوم زما کې تھاټس کیږي زما ایکسپریشن کیږي او چې ذهن لا راضي یو آمد کیږي نو هغه کې ځان ایکسپریس کوم او هم چې خلک اولولي او چا خوښي د چا پکې دغه وشي ډایرکشن کې چونګي ما کارو کو تقریبا 13 کاله پی ټی وی سره دا غنه پس پرایویټ کې لیک لو سره خو زما اسوسییشن مخکې نو مته چې هغه سکیلز او خو ما چې را الټیمیټلی بیا یو تاسو ګولز داسې دغه شي یا ته اچیو کې ایوارډ لکه 2 ریجنل ایوارډ یو نېشنل ایوارډ دا شن انټرنیشنل ریکګنیشن هم شوی دی نو مال چې دا اوس ټایم دی چې ټرانسفورمیشن وکم او زه د کیمرې نه شاته لاړ شم او سایډ یې هر چا سره کیسې ذهن کې وي نو ما سره هم څه کیسې وي چې دا کیسې زه په دې سکرین باندې ټرانسفر کول غواړم چې ټرانسفر کول غواړم نو زه به دا لیک به هم په خپله کوم دا زما یو پرابلم دی زه چې زما کوم آیډیا ده زما کومه کیسه ده هغه دې زه ولیکم ځکه چې میبي بل رایټر هغه پک نه کړی شي او هغه دې بیا زه ډایرکټر کوم د وے اټ شوډ بی ایگزیکیوټډ نو دغه شان زه بیا 13 کاله پس ما لکه دا جرأت ما نو کړی او دا جرأت ما زه کوم چې اوس یو ټایم دی چې زه دې کوم زده کړه کولی شم بیهایند د کیمرا نو دغه شان ما نه دا ډېر ښه ډیسیژن دی ځکه چې تاسو ماشاءالله دومره ایکسپیرینس دی او هغه وکړه چې انډستری په کار راشي کنه دام یو بل تاسو خبرو کچ یو ټالنت تاسو کې شته دام ارسوک نشي کولای تاسو ډیر خلک 50 کاله کارو کې خو بیا ماغي په دی باندې نصر خلاصي کې نه هغه په هپی لري نه هغه بور په لري تاسو ماشاءالله هغه لري نو دا راته وای چې ډاکومنټریز بیا څنګه ډاکومنټریز کومه کلاینټس لکړي دي او خو کنه خو هغه ډاکومنټری طرف ته څنګه راغی دا ټالنت مو ټول ټالنت نه ډک سړی دی کنه لکی کنه موږ خو دومره نه دي ځه کنه نو ثانک یو فار د کمپلیمنٹ سیریسلی آی ایم ناتھنګ آی ایم جسٹ لرنینګ ډاکومنټری هم کلاینټس لزیاتې کړي دي او ډاکومنټریز د هر ډاکومنټری خپل ریکوایرمنٹ دي او لکه ډراما جدا شي لکه تاسو چې ډراما چونکی تاسو ان اکټر کړي ده نو تا لیکلو کې ډراما خو ډاکومنټری بیا شانتي هغه شوټ کیږي دغه نو دا مې چې دا شوق دي څنګه یا دا بالکل ډاکومنټری یو جانر ده ډاکومنټری باقاعده یو لاین اف ورک دی په هغه باندې په هدل غواړي ځکه تاسو زما کلاینټ یې تاسو څه غواړئ تاسو خپل پروډکټ چې کوم دی نه د هغې پروجیکشن غواړئ د هغې ویزیبیلیټي غواړئ د هغې چې کوم دی نو هغه نه دا نه زه دا یم چې لکه تاسو ډاکومنټري ته ولې راغلی ډاکومنټري ته زه رالم ذکر عالمه چې دغه هم زموږ د پرفارمینګ آډیو یو برخه ده که نه بل هغې کې پیسې وې پیسې ماته چې ماته کلاینټ یا ماته ګاهک پیسې راکوي نو زه به خامخا هغه دپاره کار کوم لکه نړیوالې ادارو دپاره سرکار دپاره نور داسې چې کوم څوک کار کوي ښه کارونه هغه وي چې د هغې پروجیکشن دی وشي نو هغه وخت کې چې موږ کومه ډاکومنټري شروع کړې وه موږ د 15 منټ ډاکومنټري هم کړې وه د 60 منټو هم کړې وه اوس ډاکومنټري بالکل چینج شوه اوکې اوس دا راته وایي چې اکثره نه موږ ګورو چې کوم اکټرز دي هغه سنګینګ هم کوي کوم سنګرز دي هغه اکټینګ هم کوي که نه نو کله د سنګینګ باندې ځکه چې ټول ارس خو ډاکومنټري ډایرکټر رائټر اکټر
اوکې صحیح ده نو دا یو سینګینګ پاتې دا ولې نه دی شوی دا مې مو وکړ ښه دا دا به راتلونکې ورځ کې انشاءالله تاسو یو دغه ګورئ پاکستان الکترونیک میډیا چینل چې نن سبا زه ګورم زموږ چېرې یو ډرامه چلیږي ټولو چینلو باندې یو ډرامه چلیږي ولې د خواښې انګور جګړې طلاقونه میډیا ګلوریفیکیشنز یو ګلامر چې هغه زمونږ په وطن کې نشته دی په ګراوند نو د هغې نه چې معاشره کې څومره دغه راغلو ریالټي سره نه ښکاري ریالټي سره ګلامر دی هغه د اوس د سیټ دی سیټ بس په کاونټر ناست دی هغه چې زما دا سودا دی هم نن خرڅه شي نو ډرامه چې ده نه بیسیکلی خو لایف فار می آرټ از فار لایف اینڈ هیومینټي د ژوند دپاره او د انسانیت دپاره پکار نو بیا خو به د ژوند کیسې اخلئ هغه څیز خو ټیک شو فانټسي امیجینیشن فکشن دا هم په ډرامه کې ضروري دی فلم کې ضروري دی نو دغه وجه چې لکه پخوا به د پاکستان ډرامې په انډیا کې په اکیډمیز کې د اکټینګ زده کولو دپاره هغلته ښودلې کېدی که نه دغه وجه چې مخکې به ریالټي او چې څو زموږ په معاشره کې سوسایټي د هغې عکاسي به کوله ډرامې ټلویزیون پلیز به وي که نه ټالی پلی که ټیلی پلی کې زه هم چې اشفاق احمد صاحب زما واحد دغه دی یا بانو قدسیه چاہیے د موږ ټیلی پلی ویلی شو واټ از د ټلویزیون پلی اوس خو موږ ټي وي کې هم ناست یو سین کې ناست واله که نجیبې چا وسکه واله نجیبې دا اوبه وسکه سو یا اټس دیر سو ولې دا هغونه سو ویژوال پلی هغه بل څیز دی نو داسې ده چې په دغه باندې په دې ایشوز باندې د خواښې او د انګور جګړې طلاقونه موږ لګیا پروموټ کوو ګلوریفای کوو ګلامر ډریسز او ایکسپوجر چې کوم نن د ننني ځوان ته دی هغه چې د هر څه ګوره خو د ما ګیر چاپېره دا شته خوا نشته دی هغې نه فرسټریشن کریټ شي د هغې نه بیا اګریشن راځي نیګیټیویټي راځي او بیا جرم کېږي څه چې نن سبا موږ ګورو تاسو چې برداشت ختم شو غوسه ډېره زیات راله انټالرنس رالو په معاشره کې بېایماني دروغ سیوا شو جرم شو د چا چې څومره وس کېږي که هغه وایي چې زه که ریپ کوم چې ریپ وکړم که ډاکه کوم که ډاکه کوم نو ما ویل چېرې ډرامه خو بیسیکلی فار می پرفارمنګ آرټ یو اتھینټک ایشو بیسډ پکار ده چې څه کېږي هغه کیسه زه راوالمه چې هغې کې ته زه بل ځان انټرلایز کړو چې زه وګورو په هغې څه میسج وي او هغه زه د کرکټرو په ترو یو ښه کیسې په ترو ایز ا ګډ سټوري ټایلر هغه زه سټوري چې کوم دی زه په دغه څیز که هغه زه اګزیکیوټ نه کوم او زه یې خو ولیکم اګزیکیوټ نه کوم نو بیا هم زما فلیور دی نو ما اوس په پښتو کې ما چې دا هر څه دومره کېږي یو قسمه ډرامه کېږي کاروباري یو ټایپ ډرامه دا ګلامر دی او بس په یو کور کې کانفلیکټس او جګړې نو دا آیا دنیا ته موږ څه کوو چې موږ ډېر جنګیالي خلک یو یا سازشي خلک یو هر وخت په کور کې سازش روان دی د انسانانو منځ کې هر وخت دا پالیسیز روان دي پالیټکس روان دي په کور کې په فیملی کې په سوسایټي کې چې ریفلیکټ کېږي نو ولې نه چې موږ څه ښه شوي نه مو ښیو که نه مینه دې وښیو برداشت دې وښیو د انسان سره رابطه دې وښیو د انسان سره مینه وښیو نو ما په لاکډاون باندې چې سو فار پاکستان کې زما د پوهې مطابق زما د علم مطابق په لاکډاون باندې نجیبه کار نه دی شوی نو دې لاکډاون د خلکو دپاره خو دا یو وایرس و دا پینډامیک چې دی یو وایرس و یو ډیزیز و خو زما دپاره د دې ډېر اړخونو ایز ان آرټسټ چونکې آرټسټ نارملی he thinks and he observe and he thought about the things happening around نو ما ویل چېرې دا خو صرف دغه نه و که نه دا خو صرف یو وایرس یا دا خو صرف یو بیماری نه وه د دې خو سماجي اړخونه وو ذهني اړخونه وو ایموشنل اړخونه وو اقتصادي اړخونه وو نو ما یو کیسه راوچته کړه د روزي ان لاکډاون په نوم باندې چې پښتو کې ما ملګرو ما سره په دې ډیبیټ وکړه چې ته پښتو کې ولیکې چې دا کانټینټ دومره دی چې دا ته وایې چېرې زه نړیوالو میلو ته به لګم او ډیجیټل میډیا باندې ورځي الکترونیک میډیا باندې چلیږي د کې میسج دی یو کیسه ده ډایرکټ موږ پروپاګاندا نه ده کړې نن سبا که تاسو ګورئ پولیو او یا نو دغه راشي this pandemic and corona باره کې څه انفارمیشن یا کمیونیکیشن سو everybody is allergic یا داسې دی دا بیا ډسټنس والا راغلو دا بیا ماس والا سو ریپیټیشن ویک کمیونیکیشن چې کوم دی خلک ډېر زیات الرجیک شو نو ما دا پلی داسې راغلی چې دی کې به ډېر کم د دې خبرو ذکر وي بټ از ا هیومن سټوري روزي ان لاکډاون دغه ما ولیکله او دغه ما ډایرکټ کړه او یو کردار مې پکې وموکړو انشاءالله अब تاسو ګورئ او هغه ما داسې وکړله چې
په دې لاک ډاون باندې څه نه دي شوي ملګرو سره ما ډیبیټ هم وکړو چې پښتو کې که زه نه کوم که سندې کې تاسو نه کوئ پنجابۍ کې بل نه کوي نو څوک به کوي پښتو غټه ژبه ده د پښتو د مارکیټ ژبه کیدی شي د پښتو د ګټې ژبه کیدی شي 6 کروڑه پښتانه میشت دي په پوره نړۍ کې په هر یو هیواد کې تقریبا نو او که تاسو ګورئ نو پاکستان کې د پښتو فلمونه اوس هم جوړیږي د پنجابي فلمونه بند شوي څه وخت کې اردو فلمونه ختم شو څه وخت کې خو پښتو سسټین کړي مین چې اډینس د پښتو شته پښتنو کې د ذوق شته صحیح دا چې تاسو دا خبرو کې چې د پښتو اډینس شته بیا د پښتو انډستری ډراما خاص کر ولی اوس نشته څنګه چې مخکې را روانه نجیبه It's a tremendous change we will see inshallah نوې لکان راغلي نوې جنکې راغلي دي ایسا آیډیاز دي پلیټفارمز دي که پلیټفارم نه په خپله سیلف کریشن وکړي انشاءالله چینج به راځي روزي لاک ډاون زه کانفیډنټ یم چې انشاءالله هغه به خوښه شي د دې دپاره نه چې ما څه کمرشل پلی کړی ده یا څه لاف ټراک مې پکې کړی دی یو کیسه ده او کیسې سره به خلک کنیکټ کیږي او هوپفلی چې ګریپ بم کړي نو دغه ما وکړله باقی دا دی چې پخوا څنګه کار او پخوا به پرېږدو دیٹ از د پاسټ I didn't ask زه اوس تاسو نه اخره کې دا تاسو کوم چې لږ تاسو باره کې مخکې پروفایل انټرویو د تاسو خورا خپل ټیکنیکل کیسه شروع کړله دا راته وایي چې میوزیک اوري څنګه میوزیک د خوښ دی څوک اوري ډېر زما ماډرن میوزیک خوښ دی ها کنټمپرری میوزیک خوښ دی هائی بیټس والا میوزیک نه سینګرز راته وایي سینګرز کې خو شلپا راو دغه کې باقی چې کوم دی نو دا راحت فتح علي خان دی پښتو کې څوک نه اوري نو پښتنو کې هم زموږ ډېر ښه ملګري شته دی هارون باچا صاحب دی د ډېرې ښې سندرې وایي جنکو کې هم را روانې دي تقریبا زه ټول واورم میوزیک از مای لایف لاین یو کین سی دا د خوراک کې هم څه خوښ دي خوراک کې زما سبزي خوښه ده ها لکه دا سپیسیفیک څه شي کنه چې په سبزي کې بنډې خوښې دي یا مثلا په دې کې چې کم دی دا بنډې مې خوښې دي ها دا ما وې ځکه مورکې بنډې مې خوښې دي مورکې کله نه کله پخېږي اوکې اچھا تاسو خپل کوکینګ کوئ کلم کړی دی بس هاسټل کې به مې کولې دا هګۍ وغیره فرای کولې شولې باقي مو دیچکي کې هر څه ور واچول بس به ترې ووتل هاسټل کې لږ مجبوري شي هاسټل کې لږ مناټني شي که نه یو شان ډوډۍ یو شان لوبې دي کمې زیاتې خوښې دي لوبې زما کرکټ خوښ دی ما کرکټ کړم د یونیورسټۍ پورې ویری ګډ نو بیټسمین او ښه بیټسمین او سپینر دغه مدا کړی دي بیک ټو یور دیٹ کوېسچن روزي لاک ډاون کې یو ریپر ما ریکارډ کړی دی موږ دوه درې سنگرز پای باندې ټرای کړه خو هغه فیل را نکړی شو تھینک یو سو مچ اشه چې تاسو راغلی تھینک یو سو مچ دراتلو ناریدونکو همدې سره ورکوړې شاندمالو واپس راځانه کیږو په خیر پښتونخوا یو بیا ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زمونږ د په خیر پښتونخوا د ټنګ ټکور سلسله را روانه نه ده اوس دې سیګمنټ کې چې ما سره د خوږ غږ مالک د ثوابې د په خیر پښتونخوا سره تعلق لري عبید خان ما سره پروګرام کې ناست دي ستړي مشئ عبید تاسو ښه صحت ښه دی جي او دې سره طبلې باندې چې کوم دی نو حسن علي دی جي تاسو هم ستړي مشئ ښه نو عبید دا راته ووایه چې تاسو د یو ټالنټ یو پروګرام و هغې نه تاسو سټارټ واخیسته هغه وخت کې تاسو لږ موږ ته ووایئ چې تاسو سټوډنټ وئ څنګه او جی ما هغه ټایم میټرک کړی اسلامي کالج کې وم هغه ټایم او اچانک یو پروګرام سټارټ شو زه لړم ما پکې خپل هغه د فن مظاهره وکړه بس رباب په ما غږ اوس هم شوق ساتم د رباب بس شکر الحمدلله هغه ما وکړ نه رباب پکې تاسو غږول هغه وخت تاسو کالج کې تاسو رباب غږول زده شوق مې ولګه هغه ټوټه پوټه رباب او ماشاءالله خلکو ډېر خوښ کړو نو او هغه وخت کې ججز چې کوم هغه ګلزار صاحب ګلزار علم صاحب ګلزار علم صاحب دي ججز نو سایکالوجي کې به تاسو مخکې سبق وایي ماستر نو سایکالوجي او میوزیک د سایکالوجي دی ولې سلیکټ کو بیا زما خو خوږ د خلکو په سایکي باندې پوری چې څنګه میوزیک ته څنګه کول مې خو خوږ ښه صحیح ده نو بیا د هغې نه پس دا سلسله تاسو شروع شو د خیر د میوزیک سره بس لګاو مې ډېر د مینه مې ورسره خوښه مې موسیقي اورېدل مې خوښي استادان اورم
او خپل هم بس نو بیا هغې نه یو خو دا چې تاسو هغه وګټله بیا د هغې نه پس باقاعده د کوم استاد نه تاسو زده کړه وکړه؟ نه زما باقاعده استاد نشته خو هسې اورم ډېر استادان نو چې که استادان اورم د هغې نه لږ لږ زما هغه زده کړه کېږي د هغې نه صحیح زمونږ زه اکثره چې زمونږ د پخیر پښتونخوا ځینې سندرغاړي چې راځي نو زمونږ په سیمو طرف ته زمونږ علاقو کې اوس هم میوزیک یا شوبیز ته ډېر خلک غاړه نه کیدي یا خوښوي یې نه یا نو داسې عبید تاسو سره هم د فیملي خبرې وي چې لکه موږ ته پېښور ته لګېلې وي چې ته سبق وې او تا چې کوم دی نو میوزیک ته راغی مین خبره داسې دي چې لکه زموږ د پښتنو په معاشره کې دا کار دی چې سړی موسیقۍ ته روزي نو لږ تکلیف ورته وي ځکه چې فنکار د خلکو خوښ نه خو فن یې خوښ وي لکه دا خبره موږ وایو چې لکه فن یې خوښ دی خو فنکار نه نو هر سړی وایي چې زما زوی ډاکټر جوړ شي انجینر دی جوړ شي خو د دې ته جرا نه شي نو د دې خپل ټایم دی هر چا خپل شو کوي خپل کوي صحیح نو تاسو هم پرابلمز لکه د نورو خامخا کور نه خو مسلې خو بس هینډل کول به بس پای ډېر ښه نو اوس به پروګرام دی سیګمنټ شروع کې بس زه به د خالد صاحب یو سندره ده به تاسو ته زمزمه کوم صحیح ده پلیز د خوبونو دنیا لګ رنگینا خدا په نفرت اور پورشا زړګي امینا خدا اے دا د خوبونو دنیا لګ رنگینا خدا دا د خوبونو دنیا لګ رنگینا خدا په نفرت اور پورشا زړګي امینا خدا په نفرت اور پورشا زړګي امینا خدا زلفو لسړ ورکوا زړه مې باغی باغی دی زلفو لسړ ورکوا زړه مې باغی باغی دی جذبه تو د دا او هوا وورینا خدا جذبه تو د دا هوا وورینا خدا په نفرت اور پورشا زړګي امینا خدا په نفرت اور پورشا زړګي امینا خدا چې خاموشي جوړم شي هلته بیا شور ښه دی چې خاموشي جوړم شي هلته بیا شور ښه دی د ننګ او پت په لار کې چې توی شوي نه ښه ده د ننګ او پت په لار کې چې توی شوي نه ښه ده په نفرت اور پورشا زړګي امینا ښه ده په نفرت اور پورشا زړګي امینا ښه ده ساز ته به ساز وایما غل ته به غل وایما ساز ته به ساز وایما غل ته به غل وایما هر څه چې وي خالدا خبره سپینا خدا هر څه چې وي خالدا خبره سپینا خدا په نفرت اور پورشا زړګي امینا خدا په نفرت اور پورشا زړګي امینا
زبردست خوږ آواز او ډیر زبردست کلام مهرباني دا شعرونه واقعا ضرورت هم دی کنه نفرتونه نه څه جوړیږي کنه نفرت دنیا ته د مینې ضرورت دی دا راته چې کله چې هغه وخت تاسو چې میوزیک سره مې شوق و داسې زه راغلم پروګرام ته نو هغه وخت به دې څوک اورېدل زما جی د ورکوټوالي نه دا شوق دی لکه خیال محمد صاحب اورم شاه ولی استاد اورم نو مطلب دا چې غزل سره دی ډېر لګاو مې لګاو او غزل خو ډېر ګران دی کنه ګران کار دی او غزل هر څوک نشي ویلی کنه نو د خیال صاحب خو ډېر غزلې دي کنه چې ډېر خوند ستا د خوښې کم یو دی یو دا اسې شو خفرانه لیلا په ټوکو ټوکو کې وې کړو انکار راته صفا په ټوکو ټوکو کې ښه صحیح ده زما لپاره دا ډېره تعجب خبر ده چې ماشاءالله ستاسو دومره خوږ غږ دی دغه دی ستاسو باقاعده چې هغه استاد نه زده کړی او دغه هغه تاسو نه دی کړی زبردست نو ما یو فلم کتلی په هغې کې یو آرټسټ یو رنبیر کپور کنه نو هغه سینګینګ کوي کنه نو دا هغه ته استاد وایي چې لږ ستا په اواز کې درد نشته نو زه درد د کوم ځای نه راوړم نو ته مین شه چې ستا زړه مات شي بیا ستا اواز کې درد راځي نو عبید ته مین شوی چې ستا اواز کې دومره خوږوالی دی کنه داسې د فلم خبره ده چې شو کې ځینو په خپله درد پیدا کېږي بل یو کار د زړه نه کول چې کمي لکه زه د زړه نه سینګینګ کوم یا د زړه نه سندره وایم به اټومیټیکلي په تاسو لګي یو د هغه تش په خوله باندې وینایي که نه هغه ټایم پاس نو زه د زړه نه لکه شوق مې دی نو د زړه نه وایم ډېر ښه او شاولي استاد تاسو یاد کړو د هغې هم کومه استاد شاولي استاد څه که بدل نه شو یو غزل بل ډېر داسې دي چې او ډېر خو ستاسو چې یو پکې فیورټ وي که نه او اخه دا جاوید امرخیل زموږ د افغانستان د سیمې ډېر ښه سندرغاړی دی نو هغوی به وایي چې موږ کله ریاض کوو نو یو کوم چې ستاسو فیورټ سونګ دی هغې باندې کنه ډفرنټ سونګ دي ما به هغې ته وایي چې لکه تاسو نو هغې وایي چې ما خیال ستاسو په دې میوزیک کې هر یو غزل چې کوم دی هغه بیل ماخل چې دغه لري راګ کنه نو هغه داسې ډېر غزل تاسو د خپل راګ دپاره هم وایي کنه جی جی لکه داسې لکه سوري کنه جی لکه اوس بیرمي ورته وایي او داسې پاړي ورته وایي نو هر یو غزل چې کوم دی هغه سور کې بیا ویلی شي کنه ډېر ښه تاسو څونه ریاض کوئ زه خو دا ضروري ده او جی یو خامخا پروګرام نه چې زی سړی نو موږ خو هره شپه پروګرام یې نن سبا خو ودونه سټارټ دي نو ریاض هلته کېږي بس پخپله ښه هلته کېږي ښه هسې بینګ سینګر چې لکه ریاض که د یو سندرغاړی لکه اوس ښه پوره په میوزیک پارټس پوه دی ریاض څومره ضروري دی د هغه دپاره او د هغه اواز په هغې باندې څومره نور مخکې ښه کیدی شي هغه مینټین پاتې کېږي که نه یو کار موږ یو کس یو کار کړي خو بیا د هغې مینټین ساتل دپاره ریاض ضروري دی ډېر ضروري جي چې ورځ کې لکه زما په حساب چې 2 غنټې 3 غنټې ټایم لکه پکار سندرغاړي لا چې لکه بل دې کې داسې ځایونه دي چې هغه لهر وباسل دی په څنګه د استادانو باسي په اواز کې که نه ډېر ګران کار دی نو هغې دپاره ریاض خامخا جي ضروري دی ډېر صحیح نو عبید خان موسیقي خو داسې ده که نه چې لکه زموږ پښتانه سیم په موسیقۍ باندې په فن باندې مین خلک دي نو پاکستان کې یا پاکستان نه بهر چېرته تللی یې تاسو زه دوبۍ ته تللی یم پروګرام ډېر ښه بینکاک ته هم تللی یم تایلنډ ښه ډېر ښه ډېر ښه کوم ځای پښتانه دي څوک وښي بلکل نو هغوی بیا غواړي مونږ صحیح ډېر ښه ډېر ښه نو اوس که د حسن علي اجازت نو بل څه به واورو بلکل جی صحیح ده جی اوکې جی اوکې غزل دی که سندره بس سرپرایز دی سرپرایز راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی هله ستا د ښایسته صفتونو ځای دی چې مقبرې ته مې دعا وکړله چې مقبرې ته مې دعا وکړله چې مقبرې ته مې دعا وکړله ما ویل چې دا خو د خوبونو ځای دی ستا د
د ښایسته صفتونو ځای دی راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی هله ستا د ښایسته صفتونو ځای دی ستا په کوڅه کې زکه ټیټ ګورمه ستا په کوڅه کې زکه ټیټ ګورمه ستا په کوڅه کې زکه ټیټ ګورمه دا مې د اشنا د قدمونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی هله ستا د ښایسته صفتونو ځای دی او خورا ورا زلفې په مخو دوا ورا زلفې په مخو دوا ورا زلفې په مخو دوا او تاره دا د دیدنونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی راشه چمن خو د ګلونو ځای دی ستا د ښایسته صفتونو ځای دی هله ستا د ښایسته صفتونو ځای ډیر زبردست ډیر زبردست دا راته وایي چې فیملی کې لګلای کې راځي رور خور مور پلار کنه چاته ستا आवाज ډیر خوږ دی او کله درته کور کې ناست دی خو تا سره نه کور کې کنه درته وایي چې عبید دا سندره دی یاد دا راته لږ وایه یاره ما او دې خلکو ته څوک انکار هم نشي کولی بیا خامخا چې ووایي نو بیا به ورته وایې که نه نو څوک فرمایستل لکه امي ابو رور نه رور مې اکثر څوک چې د موسیقۍ شوق کوي یا به تاسو باندې فرمایش کوي که نه څوک شوق نه کوي نو ځان له ناست یم بس خپل حجره کې ناست یم بس دا ملګري را سره یې خپل رباب او د باجا طبله بس خپل سروم جوړ کړي ډېر ښه ډېر زبردست ښه عبید نوي هلکان نور هم راغلي دي میوزیک ته دغه او ډېر خلک چې کوم دی نوي هلکان هغوی یو نوی فلیور راوړی دی که نه یو نوی دغه سره هغوی راغلي دي دې ته ته په خپله څنګه ګورې ځکه ستا خو مخه کلچرل او ولسي ستاسو چې کوم میوزیک دی که نه هغه دی که نه دغه نیو دغه ته رنګ ته د نوي فلیور ته تاسو څنګه ګورئ اصل کې اول خو د هر چا خپل یو سوچ دی خپل موسیقۍ دی خپل انداز دی د هر انسان خو زموږ چې کوم زاړه زموږ ژوندي سازونه چې کوم دي طبله شوه رباب شو ستار شو هارمونیم شوه نو دا به اوس بیا را ژوندي کېږي لکه دوی به بیټ کې به ګانا کوله لکه بیټ ټول کې راځي خو لکه طبله اوس دا خو ژوندی ساز دی صحیح ده نو اوس په وخت سره سره لکه دا ټول سازونه بیا ژوندي کېږي خو د سوچ لکه تاسو ته ما وویل دا هر چا خپل چایس دی که نه څوک وایي بیس ګیټار یوز کوي څوک څه کوي څوک څه کوي زما خپله ځاني لکه دا زړه موسیقي دی کې ماته څومره سکون میلاویږي هغه ماته په دې انګلیش ټچ دا لکان چې کوم ورکوي هر چا خپل سوچ خپل یو سوچ دی اپروچ دی یو ښه صحیح خو دا خلاف یې که نه نه هر چا خپل ټیسټ دی خپل سوچ دی که نه هم ټیک دی بس موږ هم ټیک یو داسې کله شوي چې کوم پروګرام ته لاړ یې او چاته چې یو سندره ووایه ته ورته چې زما مریخ خوږېږي نه ځکه زموږ اکثره خلک وایي چې زما مریخ هغه سندرغاړو کې نه یې که نه خو تاسو عبید خان وکته چې هغې څومره ښایسته زمزمه موږ ته وکړه عبید ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی او ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه تhank you so much او اخره کې زه غواړم چې هغه اختتامي دا سیګمنټ چې کوم دی ستاسو دومره خوږ اواز دی چې او نو ستاسو په خوږ اواز باندې وایند اپ کو نو څونه زیاته به ښه او مدې کو بیا بریک ته لاړ شو ځان له به داسې تعویضو کم ګرانه د یار کو سبا ځان ته توره بلا کمه
कराता गोरे दरता गोरम गराना कराता गोरे परवाद न सातमा औरंग बमे वले नजड़ेगी गिराना बेगा में स्ता दगम ढेर जड़ले दिना यौ काल बबल वतन के तेर कम गराना स्ताचे द हुसन दौरान तेर शिरा बसमा हलजार तनजार दे समजार मुसाफर रब बेरा बला लन ब्यारा खट दबले सूरिलयो से ग्राना न्याश दबाद्रू दलिवनी गर्सरी दिना हो दलिवनु सर में ख्वखयम ग्राना समाय ख्वख दी दाशली दली ग्रीवानूना अवरमान बहला जमादर शिग्राना चित्तश आवाज में दर तपातिशी मयना औ बेवफा ज़नयम जानाना मवाया माता बेवफा सला गिले कवेला माना मवाया माता बेवफा मवाया माता बेवफा عبید خان زبردست thank you so much again او تاسو مې زیات ملګری موږ سره نور ملګری ملته کیږي خدا یو دمالو د مینو سره آسان کیږي په خیر پښتونخوا یو ور بیا اخر اغلاس په خیر پښتونخوا ته کیرن تاسو بنن خبرونه خوند اغستی او تاسو هم په دې پروګرام کې شرکت کول شغزه همیشه به چې دا پروګرام دی تاسو لپاره نو تاسو موږ سره زموږ چې کوم واتس اپ نمبر دی او زموږ چې کوم ایمیل اډرس دی تاسو په کاری کې په سکرین باندې اغه لاره تاسو په دې پروګرام کې چې د برخه اغستلې شي مونږ ته میسج راغلی چې د پروګرام به شروع کې ما تاسو ته ویګنه چې دې کې تاسو موږ د سیلفي ویډیوز السلام علیکم نجیبا څنګه دا نو دا سی ویډیوز هم تاسو لګیلی شي په پروګرام کې چې شامل لوما او دا غینه له تاسو موږ د سوشل میډیا چې کوم نور پلیټ فارمز دي نو کاغه فیسبوک ته انستګرام دی ټوئیټر دی او کا ویب سایټ دی او کا زموږ یوټیوب چینل دی هغه تاسو فالو کولای شئ چې تاسو د نیو نیو اپډیټس پته ولګي او که تاسو نن اپیسوډ چې ډیر خوندور او تاسو نه چې د میسټری نه تاسو موږ د هم پښتون په یوټیوب چینل باندې کتلی شي نو دې سره به پروګرام راغونډ کوم ان شاء الله کو جون خیر بیا تاسو سره ملاویږم په هم پښتون او خبرونه ده په خیر پښتونخوا د الله پامان